بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة رسول هر یو امت تلیگل دی منگا پیغمبر فإذا جاء رسولهم پس هر کل چرا بغی دیتا پیغمبر دی قضی بینهم بالقسط منگا فیصلہ اکڑا فانصاف وهم لا يظلمون اچھا سربم زیادی ونکو ويقولون ويدي متى هذا الوعد كلب يوادد عذاب إن كنتم صادقين رائے ولا اے پیغمبر کرشتنی قل وتویا لا املك لنفسي ضرا زخ مالک نیما اختیار می نشتا کنٹرول می نشتا دخپل زان دپارهم نفعا ضرا ضرر ولا نفع او نفی الا ما شاء الله مگر آغا چی اللہ غواری لکل امت اجل دا هر یو ټولی د پاره یو وخت مقرر دی اذا جاء اجلهم هر کله چې داغي مقرر ټیم راشي فلا يستأخرون ساعة نیو لحظه رستو کیږي ولا يستقدمون او نه مخکې کیدی شي قل حضور وتوایا ارائیتم تاسو سوچ کړی دی فکر مو کړی دی کتلی مو دی ان آتاکم عذابه بیاتا او نهارا کچری راشي عذاب پتا سو باندې د ورځې د شپې یا د ورځې ماذا يستعجل منه المجرمون سبکی چې تلوار وتکی دا مجرمان ثم اذا ما وقع امنتم به اے کله چې دا عذاب واقع شدی به اخلاص شي الان اوس وقد كنتم به تستعجلون تاسو هو تډیره تلوار کولا ثم قيل للذين ظلموا بیا به ویل شي هغه کسانو ته چې ظالمان دي ذوقوا عذاب الخلد اوس د همیشوالی عذاب اوسکه هل تجزون الا بما كنتم تكسبون دا جزا دستاسو د عمل ويستنبئونك احق هو دستانه تپوس کوي چې پیغمبر علی السلام دا دوباره پاسیدل رښتیا دي قل وتویا ای وربی زما دستاسو پر رب قسمی انه لحق دا بالکل رښتیا دي وما انتم بمعجزین او تاسو رکاوٹ نشه جوړې دي الله تا الله په کوئی پیغمبر علیه السلام ولکل امه رسول د هر یو ټولی د پاره منګه یو استاذ را لګل دی یو پیغام رسام را لګل دی یو دعوت ورکون کی یو خبرون کی مور لګل دی او داغه در لګل وجه سوا سبب سو فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط چکل بدی ته پیغمبر راغلو فیصله به مونږ وکړه په حق باندې وهم لا یظلمون او دې سره بزیاته او ان شاء الله وی مقصد به سو در لګلو زکه چې اغي به د حد وړي د الله پاک په احکامات او قوانینو کې به اغي دومره رواني کو دومره شر او فساد به کو دهشتګردي به کولا چې الله وای زما به ته غصه متوجه شو نو ما به ویرا اوس د دې ټیم را مختصر کول غواړي زګه چې درسو پورې ما نبی نه لګلی رسول ني تر هغه پورې هغه ټیم دغه لپاره وګدي زګه چې د هدایت لپاره سوکشتنه نو چې سوکشتنه نو زدي ونی سم دې ته پته نشته الله وای خو چې کله ز پیغمبر ولېګم نو دکره دې ټیم را لاړ شګه د پیغمبر مخالفت وکړو سزاګانی زما شروع شي الله دلته کې د انصاف د خبره زګه وکړه چې زبندګانو سره انصاف کوم خبرې کوم د مخکې نه چې ګورې دا مکوه دا ګورې زما د اصول خلاف ورزي ده زما احکامات اومنه زما د پاره پوره ټیم وباسه یعنی مثلا ګر چې ستا ډېر د ستړي ورځې دي ګر چې ستا ډېرې مصروفې ورځې دي او لنډې شپې دي ورځې ډېرې اوږدې دي خو مونځ پکې مه پرېږده د سارې مالې د مونځ پکې ډېره خیال ساته دې ورځو کې زمونږ د سارې جمع ډېره کمه شي ولې ټوله ورځ مونږ ستړي شو ورځې اوږدې دي او شپې لنډه ده یو بنده چې ډېر وخت ویده کېږي چې ډېر کوشش کوي د 11 بجو نه مخکې نشي ویده کېدی او 4 بجو نه بیا پاسېدلي نو ډېر زیات لږ مختصر ټیم وي الله پاک وایي ته که چېرې په دې خپلې روزې کې برکت غواړې په دې خپل روزګار کې برکت غواړي د سوره ټیم چې د دنیا لور کړی دی د هغې په یو لسمه برخه باندې مال راکا زما عبادت پکې مه پرېږده الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام ویقولون بیا هم دا مشرکان د مکې وایي متى هذا الوعد ان کنتم صادقین یاره
پیغمبر علیه السلام بس وعده پوره کا رښتونی اره ولا عذاب را باندې را ولا بیا د اسمان را باندې ټوټه را خطا کا کته رښتونی الله پاک وی دي سلی دلی دی چې ویني بیا به دی پارام شي قل حضور وته ویلا املک لنفسي ضرا زما خو په خپل ځان کې هم د نقصان اختیار هم نشته ولا نفع او نو د فیدې زه خو د خپل ځان د پاره هم د نقصان او د فیدې اختیار نه لرم الا ماشاء الله ما دم هغه را رسیږي چې الله وغواړي نو تاسو باندې به زره کمې عذاب راولم دا خو د الله پاک کار دی د الله پاک قانون دی خو صرف دومره خبره ده چې لكل امة اجل الله پاک یو نیټه مقرر کړې ده هغه د الله پاک د طرف نه یو تکوینی امر دی لکه څنګه چې یو حادثه راځي یا یو خوشحالي راځي نو زمونږ دا خیال شي دا اتفاقی راغی حادثه موږ هغه څیز ته وایو چې زمونږ په تصور کې نه حالانکه هغه حادثه نه لکه څنګه چې د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام هغه واقعاتو کې راځي چې موسی علیه السلام ته شرعي امور او هغه ته دغه تکوینی امور حاصلو یو عالم موسی علیه السلام د شرعي نه د ظاهري امور چې ظاهري او کار کېدل موسی علیه السلام په پوهېدو او هغه ته تکوینی امور معلومو چې اتفاقی او کار به کېدو نو هغه به د الله تر طرف نه د مخکې نه داسې کېدو واله دی نو موسی علیه السلام خو به خبر نه موسی علیه السلام به ورته وي دا څه چلو کو الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام دې ته ووایه چې هم دقه شانتې لکل امة اجل د هر یو ټولي دپاره یو نیټه مقرر ده الله پاک به یو وخت په دې ته تپوس کوي الله پاک به یو وخت په خپل هغه قهر نه هم دي خبروي اذا جاء اجلهم چې کله د دې نیټه پوره شي فلا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون دی به نه یو لحظه را رستو شي او نه به یو لحظه مخکې شي دی که بیا ډېرې چغې وایي الله پاک وایي بیا واذا بلعت التراقیه وقیل من راق ته به خبره راشي چې کله د دې سه هغه مرۍ له راورسي دی وایي اوس څوک شته چې را واپسېږي وظن انه الفراق د دې یقین راغلی چې جدایي مو راغلې ده خو دنیا سره یې مینه دومره یي دنیا کې وخت دومره تېر کړي چې دی وایي اوس هم څه ذریعه شته چې زه بچ شم تر اخره پورې انسان کوشش کوي دا ورته خبر دی چې دا لا علاج مرض دی زه نه ښه کېږم بیا هم دی وایي یاره پلانکي ډاکټر له مې بوځه پلانکي له مې بوځه ولې ده د خپل عمل ښکارېږي چې بھائی زما عمل داسې دی چې د مخکې تلو قابل نه دی لکه مثلا به موږ ووایو الله پاک دی په منځ کې د دې لپاره دا ټوله جمع راوستې ده چې د انسان ته خو هسې د خپلو پریشانونو او ضروریاتو او لالچ نه دا اندازه نه لګي چې بھائی کم کس څنګه دی خپل ګاونډي نه به خپل رور به یي په کور کې کمره به یې د جدا ده بیا پته نه وي چې د دې په څه حالت کې دی نو چې کله دی په جومات کې را یو ځای کېږي نو کم از کم په هغې کې دته یو روحاني سکون ملاویږي د ده به دا خیال کېږي بھائی پلان کې خو پکې نشته راشه تپوس یې وکړه بھائی سړی په څه حالت کې دی په کړي کې دی بار دی خوشحاله دی خفه دی لیکن نن سبا چونکې زمونږ هغه مونځ کې زړه نه لګي زمونږ په مونځ کې هغه توجه نشته نو مونږ په مونځ کې په دې تلوارو یاره استاد جي دا صورت لنډ کې بس زه زم خپل کار پسې ځان رسوم نو موږ ته د یو بل پته نه لګي چې بھائی څوک په څه حالت کې دی حالانکه پیغمبر علیه السلام صحابي هغه حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای د ترمذی شریف حدیث مبارکه دی چې یو ورځ چې کوم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ما سره ناستو ما ته وی حسن بیمار دی دا د هغه زوی حسن نه دا بل صحابي حسن اچې تپوس لی ورشو دوی چې مونږ لړو تپوس لا نه زمونږ نه مخکې هغه سره ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنہ ناستو دوی علی رضی الله تعالی عنہ ته تپوس کو چې ته زیارت لراغلی او کا عیادت لراغلی یعنی ته د ملاقات لراغلی او ګرځه تپوس لراغلی او ته وینې زی تپوس لراغلی نو علی رضی الله تعالی عنہ وته وی چې کوم ملاقات لراغلی وي نو دا غي هم ثواب شته خو چې تپوس لراغلی نو ما د پیغمبر علیه السلام نه اوریدلی دي چې څوک د یو ورور مسلمان تپوس لراغی نو الله پاک په هر قدم چې دی اوچتای د یو درجه اوچتای او چې دی د یو بدی په محو کوي په هغه یو قدم کې ته دوه فائدې ملاويږي چې کله دی هغه قدم هغه د دوه اوچتي د ایخيري الله ول یو درجه اوچته کی او چې دی پزماکه کیږي یو ګناه د ختم شي او کچری دی د ساری مالی عیادت لدلی نو تر ماخامه پورې او یا زره فرشتي د لپاره استغفار کوي
او کدی ماخام مال عیادت لدلی تپوس لدلی دی اور مسلمان صحیح حدیث مبارکه دی د علی رضی الله تعالی عنہ ډېر لږ حدیث نقل دی د ډېر احتیاط د وجنه کچره دی ماخام عیادت لدلی نو تر ساری مال فرشتي او یا زره فرشتي د پاره د استغفار الله پاک نغواړي او دعاګانې وته یعنی الله پاک ته د خپل بنده دومره هو د بنده د مسلمان سره تعلقي نو دې په خپل تعلق باندې روان دي الله ولا په قدم باندې درجه اوچتای او ګناه ولا ختمي او یا زره فرشتي د لپاره ولګي نو کدی د ساری تلی نو تر ماخامه پورې اغي چې کم دینو او یا زره فرشتي د لپاره استغفار غواړي او کدی ماخامه تلی تر ساره پورې اغي لګي الله پاک د دې یو بل سره په دې ملاقات کې د مسلمانانو دومره لوی ثوابونه ولي خدي زګه چې په دې کې ډېر مقصدونه حاصلېږي چې مسلمان کله مسلمان سره تعلق خي نو په هغه کې ډېر حقوق داسي چې د هغې یو بل ته یي هغه حقوق په صحیح طریقه باندې چلیږي نو په معاشره کې په هغې باندې مسلې نه جوړېږي الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام نو که چېرې دوی دغه وخت نه پیدا واغسته نو قل ورته ووایه ارأیتم که تاسو فایده وانغسته که پیدا مو واغسته نو کامیاب شئ که پیدا مو وانغسته نو تاسو سوچ کړی دی ان آتاکم عذابه بیاتا او نهارا که چېرې د الله عذاب په تاسو باندې راشي د شپې یا د ورځې که تاسو د ځان نه ناخبره یې او که تاسو خبر یې مقصد د دې نه دا دی ماذا یستعجل منه المجرمون نو څه به کوي چې تلوار باندې غوښته دی مجرمانو دي به اوس څه کوي هغه مجرمان هغه ګناهګاران چې هغوی به ویری ولګه هغوی چې په تلوار کوم عذاب غوښتو نو زه اوس د نران شي ځان د عذاب نه بچ کړي که نه مقصد د الله دا دی چې هغوی به اوس څه کوي ماذا هغوی به څه کوي یستعجل منه چې تلوار به یې کوله دې عذاب ته المجرمون مجرمانو چې تر څو نه راغلي نو خو هغوی ته مهلت حاصلو چې توبه وباسي نیک کار وکړي خو چې اوس عذاب راغی اوس د نران شي او ځان دې ترې نه خلاص کړي الله پاک وایي ثم هر کله اذا ما وقع چې دا عذاب واقع شي د الله ر طرف نه امنتم به دی په امن کې پاتې شي د دې دومره طاقت شته د دې دومره قدرت شته د دې دومره زور شته د دې دومره عمل نیک شته چې دې د الله د قهر نه بیا په امان پاتې شي الان اوس وقد كنتم به تستعجلون تاسو فریاد کوئ د هغه عذاب نه چې وته مو تلوار کوله الله وی الان تاسو اوس توبه وباسئ تفسیر مدارک سره محذوف را وباسل دی چې دینه مقصد داری د الله پاک چې الان اوس یعنی اوس تاسو چې کوم دینو استغفر تاسو توبه وباسئ اوس توبه وباسئ چې عذاب راغی الله پاک وی وقت کنتم به تستعجلون تاسو خو ته خپل چغي والی چې عذاب بکلی چې اوس راغی نو اوسې مقابله وکړې که کولی شي چې مقابله مو نه شوه کولی نه الله ته هم د مخکې نه توبې ولې نه وباسلې ثم قیل للذین ظلموا بیا الله پاک د طرف نه وویل شي هغه کسانو ته چې ځان سره یې زیاتې کړې د الله قانون یې نه دی منلی حقوق الله یې نه دی منلی حقوق العباد یې نه دی منلی حقونه یې نه دی منلی او په ځان باندې یې سوچ نه دی کړی او ټول ټیم یې صرف دنیا له ورکړی دی نو ورته وایي ذوقوا العذاب الخلد اوس اوسکې عذاب د همیشوالي اوس به تاسو ته د همیشوالي عذاب ملاویږي ځکه د همیشوالي د مقصد څه دی عذاب که لږي او که ډېري د رسوایي څیز دی تا باندې په جیل کې یو شپه وکړه یا په تا باندې کال تېر کړو خو خلک وایي به په جیل کې پې شپه کړې ده هغه رسوایي او هغه بېعزتي او هغه ذلت د انسان وشي نو الله پاک وایي د دې دپاره د دوزخ ته تلل چې دي دا داسې دی لکه چې د ټول عمر په دې دوزخ کې تېر کړو ځکه چې کدی جنت ته لړم شي تر ډېر وخته پورې به د دوزخ هغه سختی او د دوزخ هغه نښې او په ده باندې لا ولاړي او جنتیان به ورته وي دا دوزخي راغلی دی نو که ته یو مصیبت نه خلاص هم شي خو چې تا ته څوک بیا تپوس کوي ته ورته خپله کیسه کې نو تا ته بیا هغه درد محسوسیږي په دې وجه باندې زمونږ شریعت کې دا راغلی دي چې تاسو غم د 3 ورځو نه سیوا مه کوئ ځکه چې ته هغه درد یادې نو هغه ټول دردونه بیا تازه کېږي بس ته انسان یې کمزورې 3 ورځو پورې خیر دی وکړه 3 ورځو نه پس دا بیا مکروه شي ولې مکروه شي الله پاک خپل انسان باندې خفه کېږي چې زما انسان اوس په دنیا کې خپل وخت تېر کړي د ځان دپاره څه تیاري وکړي چې څوک تلو هغه لاړو هغه سره خپل عمل لاړو هل تجزون الا بما کنتم تکسبون فرشتي ورته بیا وایي هل تجزونا
تاسو ته اوس سزا نه ملاویږي الا خو هغه ملاویږي بما کنتم تکسبون چې کوم عمل تاسو کسب کړو چې عمل مو څومره سخت او څومره ناکاره کسب کړو دومره به تاسو اوس د هغې سزا سخته ملاویږي. او حضور د هغې د پاسه ویستنبئونک دي ستا نه تپوس کوي څوک دا مشرکان احق هو دا ته چې سوی چې د وفات نه پس بیا راژوندي کېدل دی او قیامت دی حساب کتاب دی حق هو دا حق دی. الله پاک په ټول قرآن مجید کې څلور پیرې قسم خوړلی دی او هغه څلور واړه پیرې قسم یې په قیامت باندې خوړلی دی. په سورة تغابن کې هم الله پاک وایي قل وربي ورته ووایه پیغمبر علیه السلام چې زما د په رب قسم یې لتبعثن چې تاسو به راپورته کړی شئ. په سورې تور کې هم داسې راغلی دی او په اخیرو صورتونو کې یو بل صورت هم چې زما ذهن نه ودرې په هغې کې هم الله پاک داسې راډي کړي غالبا صورت هود دی یا سورې تحریم دی چې الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام دې ته ووایي چې ای وربي زما د په خپل رب باندې قسمي چې دا قیامت حق دی. الله پاک په خپل ذات باندې د قیامت د حق کېدو څلور ځایه قسم خوړلی دی چې الله وایي په دې کې هېڅ قسم شک و شوبه نشته. نو دلته مو د الله وایي حضور ویستنبئونک احق هو دې ستا نه تپوس کړي دا قیامت حق دی دا ته چې بیا به راپاڅولی شي جزا سزا به دا رښتیا دي ورته ووایه ای وربي زما د په خپل رب باندې قسم انه لحق دا بالکل رښتیا دي. وما انتم بمعجزین او تاسو نه رکاوټ جوړېدونکي الله ته الله به تاسو ټول راپاسئ الله به سره حساب کتاب کوي او سزا او جزا به ورکوي هېڅوک داسې نشته چې الله منې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم ولکل امت رسول د هر یو ټولي دپاره یو پیغمبر دی چې موږ رالیږلی دی. فاذا جاء رسولهم پس هر کله چې راشي دي ته پیغمبر د دې قضیه بینهم بالقسط الله فیصله وکړي د جزا سزا په انصاف سره وهم لا یظلمون او اچا سره زیاتی ونشي. ویقولون وی دا مشرکان متى هذا الوعد کله به وعده د عذاب ان کنتم صادقین رویړه که رښتونی. قل حضور ورته وویله املک زه خو مالک نه یم اختیار مې نشته کنټرول مې نشته لنفسي په خپل ځان هم ضرا د نقصان ولا نفعا او نه د فایدې الا ما شاء الله کېږي هغه چې الله وغواړي. لکل امت اجل د هر یو ټولي دپاره یو نیټه مقرره ده. اذا جاء اجلهم هر کله چې نیټه پوره شي فلا یستاخرون ساعتا نه ته یو لحظه رستو کیدی شي ولا یستقدمون نه مخکې کیدی شي. قل حضور ورته ووایه ارایتم تاسو سوچ کړی دی ان آتاکم که راشي په تاسو باندې عذابه عذاب د الله بیاتا د شپې او نهارا یا د ورځې ماذا نو څه به وکړي یستعجل منه چې کومو خلکو دي ته تلوار کوله المجرمون د ګنهګارانو نه. ثم ای هر کله اذا ما وقع چې واقع شي د عذاب امنتم به تاسو به په امن کې پاتې شئ. الآن اوس تاسو پر یاد کوئ او توبې وباسئ وقت کنتم به تستعجلون تاسو خو دې عذاب ته مخکې تلوار کوله. ثم قیل للذین ظلموا بیا به وویل شي ظالمانو ته چې ګنهګاران دي ذوقوا عذاب الخلد اوس اوسکئ عذاب د همیشوالي هل تجزون تاسو ته به بدله نه میلاویږي الا بما کنتم تکسبون خو د هغه عمل چې تاسو کسب کړی ویستنبئونک احق هو دي تپوس کوي چې دا رښتیا دي. قل ورته ووایه ای وربي انه لحق زما د په خپل رب قسم چې دا رښتیا دي. وما انتم بمعجزین او تاسو په دې کې رکاوټ نشئ جوړېدی. ولکل امت